نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم فقال الناس كسفت الشمس لموت إبراهيم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم فصلوا وادعوا الله أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اللہ تعالی د خپل د قدرت مختلف نخې چې نو الله تعالی کله کله خي د انسانانو د تنبیه لپاره او د انسانانو د خبرداري لپاره کله کله الله تعالی د عام قانون نه خلاف یو کار چې دنوغه وکي. مقصد پدې کې دا وی چې انسان ته خبرداري ملو شي او انسان توبه وباسي او انسان الله تعالی طرف ته رجوع کی. مثلا عام قانون خدا دے چې د ازمکه بالکل په قرار سره وي، خو کله کله الله تعالی د ازمکه خوځي، زلزله الله تعالی راولي. دا ولې دا د دې لپاره چې انسانانو ته خبرداري او تنبیه چې دغه ملو شي او انسانان د خپل غفلت نه چې دغه را بیدار شي. دغه رنګي عام قانون خدا دی چې سپوږمۍ د دې چې د رڼا دا د خپل دغه مطابق چې د نوغه ښکار کیږي، لیکن کله کله الله تعالی دا شان دي چې سپوږمۍ راوخیږي او دا غي رڼا چې د نوغه ښکار نشي. د عام قانون نه خلاف کار وشي. سپوږمۍ خو ښکاره شي لیکن دغه رڼا نه ښکاره کیږي، رڼا چې نو نه ظاهريږي. دیتا پښتو کې موږ دغه وو چې را سپوږمۍ چې نو تندرونی سره نو دغه رنګي عام قانون دا دی چې نور راوخیږي نو سره رڼا وي. اوس خبره ده چې کله کله الله تعالی د دې عام قانون نه خلاف کارونه کوي چې نور خوراو کیږي لیکن داغه رڼا چې دنوغه نخ کار کیږي، رڼا چې دنو نوي نور وی لیکن رڼا یې نوي. دام د عام قانون نه خلاف الله تعالی دا شانتی وکي. کہ اللہ تعالیٰ پا ہر چیز باندې قدرت لرون کې دی، دا شانتی الله تعالی وکي چې نور خوراو خيږي لیکن دا غیر رڼا چې دی نوغه نوي وسره. دې ته موږ خپل جبه کې دا وو چې را نور چې دی نوغه تندرونی سلو. د دې باره کې یو خو عوام الناسو کې خلقو کې څه خبري مشهوري دي او یو دا دی چې کم جدید تحقیقات والے دي، سائنس والے دي، دا غي څه خبري دي، دا غي څه تحقیقات دي.
خو زموږ او ستاسو دپاره اصل خبره دا ده چې قرآن او حدیث څه ویلي دي، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی باره کې څه ویلي دي. زموږ او ستاسو دپاره بنیادی خبره همدا ده او موږ او تاسو د پکار دا دي چې هغې نه ځان خبر کړو او په هغې باندې عمل وکړو. خلکو کې خو قسمه قسم خبرې مشهورې دي چې خدای خبر دا چلو شو، دا داسې دي او دا داسې، پته نشته چې قسمه قسم خبرې دي. او بیا یو خبره چې زنانو ته شي نو بیا خدای خبر چې بیا خو الله مالک شي، بیا ورپسې لکه او باڼې او هر څه ورپسې راځي 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 او خدای خبر چې خبره کم ځای ته ورسي. نو بس د جهالت دا خبرې دې طرف ته ورنه دغه کېږو، قرآن او حدیث طرف ته به راشو. باقي ساينس والو چې کوم خپل تحقیقات کړي دي نو هغه په خپل ځای باندې دي، د هغې د قرآن او حدیث سره څه ټکراو نشته دی، هغه په خپل ځای باندې صحیح دي او د قرآن او حدیث دا خبرې په خپل ځای باندې صحیح دي. هغې صرف دا وایي چې یاره د نور او د سپوږمۍ دا رڼا ولې کمه شي نو د هغې هغه ظاهري وجه بیانوي. ٹھیک شوه؟ نو هغه خبره په خپل ځای باندې اوس دا رڼا ده، اوس دې ته کو تاسو یو کس را مخامخ دا رڼا به ختم شي، دي خو به دا رڼا نه راځي. نو ساينس والم دا وایي چې یاره ځمکې او اسمانونه هر یو څیز چې دی دا په حرکت کې دی، نو کله کله یو بله سیاره چې دی نو هغه د نور او د سپوږمۍ په میس کې راشي نو هغه د نور هغه رڼا دی خو نه راپاس کېږي. دا د هغې یو تحقیق دی جدید آلاتو په ذریعې سره. یا مثال طور باندې دغه رنګې د نور او د سپوږمۍ په میس کې دغه شانتې څه بله سیاره حایله شي نو د هغې هغه رڼا چې دی نو هغه بیا هغه شانتې نه وي، بلکې د نور او د سپوږمۍ په میس کې. ځکه چې د سپوږمۍ دا رڼا چې دی نو دام د اصل کې د نور رڼا وي، د نور رڼا په هغې باندې پرېوځي د هغې د تحقیقاتو مطابق. نو د هغې په میاس کې چې څه راشي نو بیا سپوږمۍ ته رڼا نه پاس کېږي، نو سپوږمۍ هغه رڼا نه راځي. بهرحال دا د هغې تحقیقات دي، دا په خپل ځای باندې صحیح دي. که وجه یې سم وي الله جل شانه دا قدرت چې دی نو دا ښکاره کوي. اوس الله تعالی د هر څه نه کار اخلي، د نور او د سپوږمۍ رڼا الله تعالی کله کله دا ختموي. اوس دې دپاره کو الله تعالی د څه څیز نه کار اخلي هغه د الله تعالی خوښه ده، خو خبره دا ده چې هغه رڼا هغه ختمه شي. دا خو د دې وجه ده چې دا رڼا ولې ختمه شي، دا خو ظاهري وجه ده. لیکن د دې حقیقي وجه څه ده؟ نور او سپوږمۍ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دور کې چې دی نو تندر نیولې دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیا څه کړي دي او څه نه دي کړي، د هغې باره کې دلته احادیث چې دی نو هغه موجود دي، د بخاري شریف او د مسلم شریف احادیث دي. مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دلته دا واقعہ ذکر کړی ده چې کسفت الشمس علی عهد رسول الله صلی الله علیه وسلم، چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په زمانه کې نور چې دی نو تندرونی سو. خو کله یوم مات ابراهیم، په کوم ورځ باندې چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام زوی ابراهیم رضی الله تعالی عنہ وفات شوی. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا زوی او په وډکوالي باندې ته الله تعالی واغست، نابالغ او معصوم الله تعالی واغست. نو اتفاق دا راغی چې په دغه ورځ باندې نور چې دی نو تندرونی سو. فقال الناس، نو خلقو خبرې شروع کړې او معلومیږي دا چې دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دور کې لومبه واقعه وه چې نور تندرونی سو. نو خلق خو بیا خپلې رائے ذکر کوي، څوک سوي څوک سوي. فقال الناس، نو خلقو خبرې شروع کړې
چې کسفت الشمس لموت ابراهیم. اوهو پورا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام بچے وفات شو، د نبی علیہ السلام زوی وفات شو، نو د دې د وجې نه نن نورم چې نو تندرونی سره خلکو دا خبر مشهوره کړ. نبی علیہ السلام ته پته ولګی. فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم، نو نبی علیہ السلام خلکو ته وی چې ګورئ ان الشمس والقمر لا ينكسفان لموت احد ولا لحياته. چې نور او سپوږمۍ دا د چا د مرګ د وجې نه یا د چا د ژوند د وجې نه تندر نه نیسي. د دې د چا د مرګ او د ژوند سره تعلق نشته دی. اول ول عقیده صحیح کړه چې دا بنه وایي. خلق بی غماړه به نن سبب وي. اوهو الله تعالی ول رز ورکړه نن نور چته اتفاق سره په هغه رز باندې سواکه وشي، نو بس داغه هغه تعلق چا سره جوړ کی او وګوره کنن خو نورم تندر نه بولیو. ته دا خبرې چې نه دي پکار. نبی علیہ السلام دې نه منع کړی. ها نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دوه خبرو تعلیم موږ تاسو لپاره کړی دی. هغه دلته ذکر دی فاذا رأيتم فصلوا. کله چې تاسو دا وی نه چې نور یا سپوږمۍ تندر نیولې دي نو فصلوا موضوع کوي. ودعوا الله او الله تعالی نه دعا وغواړي. او یو بل روایت کې دا راغلی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا ویلی دی د نور او د سپوږمۍ د دې تندر متعلق. ابو موسی اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرمایي چې خسفت الشمس، نور چې نو تندرونی ولو. فقام النبي صلی الله علیه وسلم فزعا. وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ادریدو د گھبراہٹ د وجنا یخشا، یو خوف نبی علیہ السلام باندې تاری شو او یریدو ان تكون الساعه، د دین او یریدو چې قیامت رانی شي، قیامت رانی شي. فاتى المسجد، نبی علیہ السلام زر جمعه تراغی. فصلى باطول قيام، نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ډیر اوږد قیام وکړو. ورکوع وسجود، اوږد رکوع وکړه، اوږد سجده وکړه. ما رأيته قط يفعله، ودور اوږدې رکوګانې او سجدهګانې نبی علیہ الصلوۃ والسلام وکړي چې عام طور باندې مونږ چاته دا شانتي نو لیدلی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام دور اوږدې رکوګانې او سجدې کړي. او وقال، بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام وایي چې هذه الآيات التي يرسل الله، ودا هغه نخې دي چې الله تعالی دا را لېږي. څنګه چې ما تاسو ته ابتدا کې وی دا د الله تعالی د نخو نه نخې دي چې الله تعالی راښکاره کوي. لا تكون لموت احد ولا لحياته، وی د دې تعلق د چا مرګ او ژوند سره نشته دی. ولكن يخوف الله به عباده، لیکن الله تعالی د دې په ذریعے سره خلق یری. تاسو وی دا سره پاره دا دې د پاره چې خلکو ته خبرداري وشي، خلکو ته تنبیه وشي، خلق د خپل غفلت نه را بیدار شي، او خلق چې نو الله تعالی طرف ته رجوع کی. دا دې د پاره دی. فاذا رايتم شيئا من ذلك، تاسو چې کله دا دې کې نه سم وی نه نو ففزعوا الى ذکره، نو تاسو د الله تعالی ذکر طرف ته متوجه شي، دعائه او دعا طرف ته، واستغفاره او الله تعالی نه مغفرت طلب کولو طرف ته متوجه شي. نو بهرحال دا د نور او د سپوږمۍ د تندر حواله سره، دا خو د نور د تندر حواله سره احادیثو چې کوم تاسو ته بیان کړل، نور مشتبه کې تفصیل پکې ډېر